څومره خوند کوي ښکلې پګړۍ دیوال په ول وخاندئ وصل کوي دا وخاندئ وصل. مونږ او تاسو کې دا ملا مې ډېر خوښ ځکه دی چې دې تبلیغ کې ګرځي. دا ملا مې ځکه خوښ دی چې مونږ ته امامت کوي او بس مسائل راته بیانوي. دا ملا مې ځکه ډېر زیات خوښ دی چې دا ملا چې کوم دی بس خپل درس او تدریس سره کار دی، نور په هېڅ کار نه لري. خو دا بل ملا مې ډېر زیات بدي شدي سیاست کې ګوتې وایي. ملا دې کار څه کې ګوتې وایي؟ خو یو عرض درته کوم، ښه د ړپ په غوږونو دا خبره واورئ. د مدرسو ملیان هم ډېرو، د تبلیغ ملیان هم ډېرو، پیران هم ډېرو، خو چا قادیانې نه شو کافر کولی چې سیاسي ملا ورپسې راپاڅېده داسې کافر که چې اوس ترې مکې ته هم نشي داخلېدو نه مدینې ته، ځکه هغه و کافر. دا جرأت بل چا نه شو کولی. د هغې نه وروسته قادیانانو دا یو پراپیګنډه شروع کړه، یو کار یې وکړه په موږ باندې چې سیاست او مذهب جدا دي. دا والله سیاسي ملا دی نه، زه خو ډېر خوښ مې نه دی، سیاسي خبرې کوي. مونږ به هر یو دا زموږ حق دی، قرآن ټول د سیاست نه ډک دی. سورې نمل لږ اوچت کې د سلیمان علیه السلام په سیاست خبر شي چې سلیمان علیه السلام ته الله کوم سیاست ښودلو او څنګه کارونه یې کړي او څنګه نه. د عمر ابن الخطاب تاریخ اوچت کا چې پته درته ولګېږي چې څنګه سیاست یې کړی او څنګه نه. خو دومره یو درته بل هم وایم چې داسې نه چې ما په دې منبر باندې ته د مسجد نبوي د منبر امام سره برابر یې، د حضرت عمر سره نه، ما د عمر سره مه برابره وه، ما په دې ځای کې چې کوم سیاسي خلک دي د هغې سره برابر کړه چې بیا بدکرداره زیم او که هغوی مخکې به دې نه به مخکې نه ځي، د دې نه به مخکې بلکل نه ځي، بیا به درته پته ولګېږي چې څرنګې چل دی او څرنګې چل نه دی. او دا خو صحیح خبره ده. مونږ چې بعضې خلک خبرې کوي که دوی بلکل اسلام آباد غواړو چې الله یې راکړي راله چې ما ته اسلام آباد میلاو شوی وي نو زما تعلیمي ادارې به د ډمتوبه ډۍ وي. زما په تعلیمي ادارو کې به چې کوم دی زما د خویاندې او زما د رونو چې کوم دی حیاګانې هم شته نه کېدلې، هغوی به بیا زما په تعلیمي ادارو کې شرابونه څکل. قسم په خدای چې درته مې یو څو پکې ځوړنده کړی وي چې ما سره طاقت وي او د ټول نه مخکې مې ولا پرنسپل ځوړنده و چې تا خدای کور او سارا لوټي لوټي کا هم د مال واغشته، هم د دولت واغشته، هم د رانه ایمان واغشته، هم د رانه حیا واغشته. او الحمدلله ثم الحمدلله مونږ تاسو ته ایمان درکو، مونږ تاسو ته حیا درکو، مونږ تاسو ته عزت درکو. مونږ وایو چې مونږ حیاناک یو، مونږ عزتمند یو. ډېر خلک د دې خبرو برداشت نه شي کولی. مونږ پسې وروسته ډېر ټلیفونونه هم کوي، خو دی مونږ تاسو دشمنان خو نه یې. مونږ خو درته دا وایو چې بچو ته ښه تعلیمونه ورکړې، لوی لوی، خو ښه مسلمان هم ته جوړ کړه، ښه ښکلي مسلمان ته نه چې کوم دی جوړ کړه. او هغه بغیر د جومات نه نه کېږي، هغه بغیر د مدرسې نه نه کېږي، هغه بغیر د ماحول نه نه کېږي.